هذا دعوتكم فضيلة الشيخ عمير النورستاني حفظه الله شغراشي سامعين تا مخاطب شي شيخ عمير حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الله رب العالمين حمد و ثناء او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود او سلام نه بعد زما معزز او محترم نن د خوشاله ورځ دا چې مدرسه دار القرآن والحديث السلفیه نا طلبه کرام د ختم بخاری او د علم د حصول سرټیفیکیټ حاصلې د هغه شهاده حاصلې زما محترمو دا یو ډېر لوی نیکبختی ده چې الله رب العالمین مونږ ته د علم د حصول د پاره موقع را کړی ده. د علم د حصول د پاره مونږ له وخت را کړی دی او مونږ دې جامعې ته راوستیو. دا زمونږ هم نیکبختی ده او الله رب العالمین زمونږ د پاره د خیر اراده کړی ده. ځکه الله رب العالمین مونږ دې مرکز ته راجمع کړی او مونږ باندې علم زده کوي. زما محترم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. کوم انسان ته چې الله رب العالمین د خیر اراده وکي نو هغه علم طلب کوي، علم ور باندې زده کوي، جامعات ته راولي، مدارس ته راولي. خو بیا د هغې نه بعد چې کله انسان علم زده کوي د علم پورواله وکي نو بیا زما محترم یو بل غوړواله الله رب العالمین دې انسان ته یې خره هغه څه دی هغه دعوت الى الله ده. دا الله رب العالمین په لار کې دا علم چې کم تاسو د کړه ده دا د خلکو ته رسول دي. زما محترمو ان شاء الله په دې طلباو کې به داسې خلک هم چې هغه د لری لری ځایونو نه وي، داسې طلباو هم په دې کې موجودي چې هغه به د غرونو نه، هغه به د داسې ځایونو چې الته به جامعات نه، الته به چې دینو کندراتي زنګلاتي. خو زما محترمو مونږ چې لاړ شو دا علم چې کوم مونږ زده کړی دی هغه مونږ د خلکو ته ورسو، د عامیانو ته ورسو. نو الله رب العالمین مونږ ته فرمایي چې داسې انسان هم هغه غوره دی. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. غوره کس هغه دی چې الله رب العالمین اول مونږ علم ته راوستو، دا زمونږ غوروالی دی. دویم غوروالی زما محترمو هغه دا دی چې کوم علم مونږ زده کړی دی، کم علم باندې چې مونږه تکاله نه کاله ځان ستړی کړی دی، دا به بیا داسې نه کوو چې کور کې کینو بس علم مې زده کو. نظم محترمو دا علم به بیا رالو خلکو ته به رسو. لکه څنګه چې زمانه مخکې علماو دا وفرمایل چې دا د علم باندې دعوت ورکول د دې اسلوب الله رب العالمین ښودلی دی. لکه ما چې کوم یو آیات ستاسو په حضور کې ولستو الله رب العالمین هم په هغه کې فرمایي چې ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه. په حکمت باندې او په خو خبرو باندې دا خلک ښه اخلاق باندې خلک راوبلم. ځکه زما محترمو دا ښه اخلاق دا انسان دعوت طرف ته راغب کوي، دا انسان د علم طرف ته د شوق پیدا کوي. ځکه ابل ورځ ما یو پوسټ کتلو په هغه کې دا خبره موجود و وای چې کوم انسان دا شهاده اخلي، دا سرټیفیکیټ اخلي، دا خو د هغه شی رسید دی کوم چې انسان دې کې فیس ورکړی دی، کومې پیسې چې ورکړی دي، دا شهاده د هغه وی رسید دی. علم او پویا او الله رب العالمین چې کوم وحی را نازل کړی هغه چې د انسان زده کوي، د هغې د زده کول د هغې د اخلاقونه، د هغې د کردار نه، د هغې د معاملاتو نه معلومیږي چې د اخلاق څنګه دي، د کردار څنګه دی، د چې دی نو راشه ورشه څنګه ده، د خلکو سره خبرو کولو سټایل څنګه دی. دې ټولو سره زما محترمو د علم دغه معلومیږي. او کوم انسان کی چې علم وی او علم صحیح حاصل کړی وي نو دې خبرو طرف ته دغه توجه وي، دې خبرو طرف ته دغه میلان وي. زما محترمو
نو الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین چې کوم مونږ علم زده کړی دی د دې علم مونږ ته نافع وګرځي چې مونږ دا خلق راوبلو دې علم طرف ته. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. جزاکم الله خیرا. داو فضیلت الشیخ عمیر النورستانی حفظه الله چې تاسو ته په مختصر وخت کې ډیر جامع نصائح او نصيحتونه وړاندې کړه، یو جهان ترنه مننه کوو.